او دا روایت پم تاسو اوریدلی چې څلور کسان به د محشر د میدان نه بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي او بیا به د جنت په دروازه کې د څلورو واڼو جګړه او بیا به وله فیصله جبریل امین کوي الله پاک به وله جبریل امین رالیږي او هغه به وله فیصله کوي څوک دي څلور کسان د محشر د میدان نه به رب حکم وکړي چې چا ځان زما د دین دپاره قرباني کړی دی شهادت یې ورکړی هغه بې حسابه بې کتابه جنت ته راولی بې حسابه بې کتابه شهید به دویم حاجی چې چا حج کړی او حج د رب په دربار کې قبول شوی دی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه د قبول شوي حج بدل جنت دی رب به وایي د محشر د میدان نه هغه حاجي چې د هغه حج قبول دی هغه بې حسابه بې کتابه جنت ته را داخل کوي او دریم نمبر سخی چې چا په دنیا کې سخاوت کړی دی مال یې د الله په دین باندې په غریبانو په کونډو په یتیمانو په مسکینانو په کمزورو په معذورو په خپلوانو رشته دارانو لګولی دی هغه هم بې حسابه بې کتابه د محشر د میدان نه جنت ته او څلورم نمبر کې عالم چې چا علم کړی او د پیغمبر وارث جوړ شوی او په خپل علم عمل کړی دا هم بې حسابه بې کتابه جنت ته راولی دا څلور واڼه به د جنت دروازې ته راورسېږي څوک یو شهید دویم حاجي او دریم سخي او څلورم عالم د جنت په دروازه کې به د څلور واڼو جنګ شي شهید به وایي زه مخکې جنت ته ځم ولې ما د ځان قرباني د الله د دین دپاره ورکړې ده زما نه د چا قرباني غټه نشته نو جنت ته تلل اول دا زما حق دی حاجی به ورته وایي زه د الله د کور زایر ما د هغې ملاقات مې کړی دی د هغې نه تو شوی ما د عرفات په میدان کې مې د عرفې په ورځ باندې حاضري لګولې ده ما سره د عرفې ډګري ده ما سره د بیت الله ډګري ده زما حق دی زه به مخکې جنت ته داخلیږم او سخي به ورته وایي ما سخاوتونه کړي ما خپل مال د الله په دین باندې خرج کړی زه به مخکې ځمه جنت ته عالم به ورته وایي زه د پیغمبرانو وارث یم زه به مخکې جنت ته ځم د څلور واڼو جګړه ده د جنت په دروازه کې رب جبریل امین ته وایي شه به ځان ورسوي څلور واڼو فیصله وکړه جبریل امین براشي پیغمبر علیه السلام وایي جبریل امین براشي شهید ته به وایي ته څه وې وایي زه دا وایم چې ما د خپل ځان قرباني د خدای د دین دپاره ورکړې د ما نه د چا قرباني غټه نشته جنت ته به مخکې زه ځمه جبریل امین به ورته وایي شهیده دا راته ووایه چې تا ته د شهادت فضایل چا بیان کړي وو چې ته د ځان قربانۍ ته تیار شي وایي عالم راته بیان کړي وو نو وایي دا د استاد دی د استاد نه مخکې څنګه جنت ته داخلېږي رستو شه حاجی ته به ووایي تا ته د حج فرضیت چا بیان کړی و تا ته د حج طریقه چا بیان کړې وه تا ته د حج فضیلت چا بیان کړی و وایي عالم نو وایي دا د استاد دی د استاد نه مخکې څنګه جنت ته داخلېږي ته هم وروسته شه سخي ته به وایي تا ته د صدقې او د خیرات فضایل چا بیان کړي و وایي عالمو نو وایي دا د استاد دی نو د استاد نه څنګه مخکې جنت ته ځي عالم ته به وایي ته د ټولو نه مخکې جنت ته لاړ شه عالم به وایي نه زه نه ځمه سخي دې لاړ شي ولې سخی ماله مدرسه جوړه کړې وه سخی ماله کتابونه اخیستي وو ما د سخي په سخاوت باندې علم کړی وو سخی دې مخکې جنت ته لاړ شي رب به وایي عالم رښتیا وویلې جنت ته د ټولو نه مخکې د داخلېدو حقدار سخي دی سخي به د ټولو نه مخکې جنت ته داخل شي